اسخر تورغر کې چې مړی میلاو شوی لاس یې خلکو خولی و ګوتی په لاس وه دغه و دې ځای نه وړی هغه د دې ځای نه وړی د دغه بره ځای نه یې وړی و ښه جي او هغه په تورغر کې میلاو شوی و کوم اسخر چې و محمد اشا د هغه نوم و هغه په دې مخامخ ونو کې په دغه کې انختی و د دغه نه دغه کړی دی قدرمندو افتونه راشي لاړ شي تیر شي د چا چې مقرر وي هغې ته شهادت نصیب شي او څوک چې پاتې شي هغې ته د هغې غمونه او یادونه پاتې شي او هغه د نه ختمېدو یادونه د بونیر د 2015 دغه کلاوډ برسټ سیلاب چې کوم و هغه پرېښی دی دا وخت د ګمبد کلي په هغه ځای کې ولاړ یم کوم ځای کې چې د جبګۍ د طرف نه لګېدلی کلاوډ برسټ په دې لار راوتلی او په دې لار تللی دی په ګمبد کې دغه کلاوډ برسټ د غریلي ډېر تراخه یادونه پاتې کړي دي دې وخت را سره رحمان سید روخان صاحب ولاړ دی او دی به راته د دې ځای کیسه کوي چې د دې ځای د کلاوډ برسټ کم یادونه کم زخمونه او کم غمونه د ګمبد د علاقې خلکو ته پرېښي دي ډېره مننه دوا خان جانان صاحب ستاسو ته راتلو دلته ډېره زیاته مننه چې تاسو رالی داسې دا د جمعې په ورځ منې په 15 تاریخ منې چې په دې ځای کې کوم سیلاب راغلی و هغې په دې ځای کې دا تبعید کړې ده د دې ځمکو د دې نقصانونو دغه اندازه خو به ستاسو دا کیمره هم دې خلکو ته وښیي خو زه تاسو ته د مړو په حواله باندې دا خبره کومه چې د دې ځای یو اسخر او یو انګورو هغه سال ټایم کې دلته کې ټول زمیندار خلک ته د هغو په دغه بره ځای کې بانډه ده هغه د مال د سنبالولو دپاره د میخو د سنبالولو دپاره هغې ته تللي وو واپس چې راغلي دې ظالم سیلاب دې ظالم تنګي د هغو سره هغه اسخر او هغه انګور دواړه د دغه ځای نه راغستې دي هغه اسخر چې و نو هغه په دې مخامخ ځای کې دا سیلاب د کوم ځای نه راغی دا د ډمبرې جبګۍ نه بره چې کوم راغلی دی هلته کې تقریبا هغه مړي چې راوړي هغه مړي چې راوړي وو تقریبا د 10 پورې مړي په هغه ځای کې شي وو بیا 2 مړي په دې بره ځای کې دغه اسخر انګور چې زه تاسو ته وایم نو د هغه انګور تقریبا هغه بیا په تورغر کې میلاو شوی وه هغه سړی چې و کوم اسخر چې و محمد اشا د هغه نوم و هغه په دې مخامخ ونو کې په دغه کې انختی و د دغه نه دغه کړی دی بیا په دې ځای کې د مانځه یو ګټه وه خلکو په مونځ کوه خلکو به دمه کوله د چا سره چې به د اوږې سامان و هغه په دمه کوله دلته یو بل ماشوم ځوان باډیمار هلک و هغه د دې ځای نه اغوستی دی دې سیلاب وړی دی د هغه د اوسه پورې څه پته نشته په دې کتې ځای کې 2 کورونه وو د هغې نه 2 زنانه وړي دي نو هغه یو زنانه هم بیا په تورغر کې مونږ کې وه د هغې یوې زنانه اوس هم لا څه پته نشته لکه ستاسو د کلي تر دا دمه پورې 2 کسان غیب دي زموږ د کلي خو زموږ دا ځای داسې دی چې دا د میډیا نه لږ پناه دی رصد دې ته ډېر زیات نشتي نو که په دې په بل علاقو کې تاسو ګورئ په دې کې ګورئ یا په دې نورو ګیر چاپېره کې تاسو ګورئ نو د نقصاناتو چې اوس تاسو کومه ټوټل جمع کوئ نو هغه اوس هم د شمار نه وتې ده خو لکه رصد دی هغه چې د چا نشته نو دا پټه پاتې شوې ده د نقصاناتو نوعیت کوم قسم دی لکه مالی جاني او د څاروو په لحاظ سره او د ځمکو په لحاظ سره که ته ووایې نو د ځمکې خو جو تا د کیمرې د سترګه که تاسو ته وښیي نو دې کې څه ولاړو دې پټو کې په دې بره ځای کې یو غریب سړی دی مدام نومې دی د هغو میخه د هغه ځای نه په هغه ورځ باندې بارانه راغستې وه د هغه پکې هغه میخه تلې ده هغه داسې سړی دی چې د هغه لا چا نوم نه دی اخیستی داسې کورونه دي په دې بره ځای کې په دې ځونو کې ګیر چاپېره هغه روان دي خو هغې ته لا د چا رصد نه دی شي او د ځمکو خو زه به تاسو ته دا ووایم چې ګیر چاپېره که تاسو د کیمره وګرځوئ دا ځمکې به تاسو ته وښیي چې د دې ځمکو سره کوم عمل شي او یا په دې کلي په دې منځ کې سیلابونه راغلي دي په هغې چې کوم نقصانات کړي دي نو هغه هم ډېر زیات نقصانات دي د خلکو کورونه تقریبا داسې ځای ته تللي دي چې که د چا کور راغورځېدلی نه دی خو هغه داسې حد له ورغلی دی چې هغه د اوساني جوګه نه دی په هغې کې څوک پاتې کېدی نه شي د ادارو د طرفه څه سروې څه دغه څه امداد تر کومه حده پورې تاسو مطمئن یې یاره د سروې که زه تا ته ووایم چې کاغذونه تورول دي دا د ورځې تقریبا چې څوک راځي زه سروې کوم خو لکه عملي اقدام چې دی هغه لا تر دې دمه پورې نه دی شوی مطالبات تاسو لرئ مطالبات موږ دا کوو چې د دې ځای ډېر زیات غریب خلک دی ټول زمیندار دي داسې څه آمدن د چا نشته په دې ځای کې چې هغه خپله ازاله وکړي زموږ د حکومتي واکدارانو نه یا که داسې مهیر څوکي هغه مدد کول غواړي نو موږ دا وایو چې له دې خلکو سره د مالي مدد هم وکړی شي له دې خلکو سره د په هر قسمه باندې مدد وکړی شي چې له دې خلکو لږه ډاډ رسېږي شي مننه قدرمندو تاسو د دغه ملګري دا خبرې واورېدلې او یقینا د تورغر ملګري که موږ ګوري نو دوا خان جانان په ګمبد کې
او د دې ځای نه وړې شوې زنانه چې هغه هغې هلته موندلې وې هغه د خپل دغه ځای نه سیلاب ورغستې وې او دا میاس کې لږ مزل نه دی دا د ګنټو مزلې دي چې په ورځ باندې سحر روان شي نو مازدیګر له بېله هغه ځای ته رسې هغه ځای ته رسېدلي وو خو د دغه ځای د خلکو د وینا مطابق تر دا دمه د دې ځای تفصیلي سروې چا نه ده کړې په دې کوټو هېڅوک نه دي ګرځېدلي هر سړی راځي او هر سړی د سړک په غاړه باندې راوړی مال هغه خلکو ته حواله کوي د کومو خلکو باره کې چې هغه ته اړو سره معلومات نشته باید چې میډیا والا هم او نور ادارو والا هم د دغه کلو تفصیلي سروې وکړي په خپلو ځایونو ته لاړ شي او دغه خلک چې د هغې سرمایه یا کټی دی یا پټی دی او کټي پټي دواړه ترېنه سیلاب وړي دي د هغې سره مالي مرستې وکړي چې د دې ژوند بیا بحال شي د وخان جانان ګمبد چغرځی ضلع بنیر